ब्रेकिंग न्यूज دا راغلی دی چې د ورلد کپ 2024 کې خراب پرفارمنس نه پس بابر اعظم په خپل کپتانی پریدي جی بابر اعظم خپل فیصله کړې ده چې زه کپتانی پریدم. بابر اعظم ته دوباره کپتانی اشتل پکارو کنه د پاکستان کرکټ ټیم نوې کپتان مسوک جوړیږي په دې باندې په دې ویډیو کې تفصیلا خبره کوو جی چونکه بابر اعظم یو ځل د کپتانی نه شکل لري کړل شو نو ډیر په عزت باندې مطلب د پی سی بی طرف خو په عزتۍ باندې خو د عوامو په زړه کې د بابر اعظم یو ډیر غټ ریسپیکټ یو ډیر غټ عزت پیدا شو چې کله د کپتانی نه دغه رنګ لري کړل شو. بیا شاهین افریدي چې کله کپتان شو نیوزیلند خلاف ډیر خراب سیریز داغه لاړو چون کډم باندې سیریز په یو سیریز باندې داغه د کپتانۍ فیصله نو کول پکار پی سی بی دغه ځکه ډیره غلطه فیصله وکړه چې یو خو بابر اعظم د کپتانۍ نه لري کو او بیا شاهین افریدي کپتان کو چې بیا شاهین افریدي کپتان کو نغه بیا په یو سیریز پورې لیمټ مساته به تر ورکب پورې کپتان وساته خاصه ورلد کپ نه ته بیا بابر اعظم لنو پکار چې هغه کپتانی دوباره ایکسپټ کوله دغه په وجه ګوره دغه په وجه باندې بابر اعظم دوباره کپتانی ایکسپټ کداغه په وجه باندې په ټیم کې ګروپ بندي هم وشو او پاکستان ته چې کم نقصان ورکو په ورلد کپ 2024 کې دغه پرفارمنس له تاسو خپل اندازو لګیدا چې کم قسم نقصان د کپتانی چینج کولو هتا په وجه باندې پاکستان کرکټ ټیم له ملو شو. خو بابر اعظم خو کمپلیټلی فیصله کړی دا چې په خپل کپتانی پریدم او بابر اعظم له پکار هم د چې کپتانی پریدي س ټیم چې بابر اعظم کپتانی پرې خنو په ټي 20 فارمیټ کې هغه شاهین افریدي په کپتانی کې په ون ډاون پوزیشن باندې براوته د نیوزیلند خلاف څلور میچونو کې 3 میچونو کې هغه 50 پلس سکور کړو 3 مطلب 350 ان هغه وخلې وي په څلور میچونو کې یو میچ کې تقریبا 17 رنز کړیو که 27 رنزونه کړیو سمثینګ لایک دیټ نو بابر اعظم اوس خپل فیصله وکړه چې زه کپتانی پریدم او بابر اعظم له پکار هم د چې کپتانی پریدي از ا بیټسمن په ټیم کې لوبیږي بغیر د ټینشن نه بغیر د فکر نه بغیر د پریس کانفرنس د ټینشن نه بغیر د ټیم د ټینشن نه بس از ا بیټسمن ټیم کې لوب شروع کی او شاهین افریدي به دوباره کپتان جوړیږي چې د ټي 20 فارمیټ د ون ډے خو لا پته نه لګي خو د ټي 20 فارمیټ کپتان چې کم دی د هغه شاهین افریدي دی د ون ډے هم ځکه را روانه چې کومه چیمپیون ټرافي د په پاکستان کې هغه فلحال او ډي آی فارمیټ کې ده خو راتلونکي ټایم کې دی چې هغه ټي 20 ته بدله کی په هغه باندې هم د آی سی سی غور روان دی کې دی چې هغه روانه چې کم 2025 جنوري میاشت کې کومه چیمپیون ټرافي په پاکستان کې سکیجول نو کې دی چې هغه ټي 20 فارمیټ له بدله شي په هغه باندې هم د آی سی سی سوچ روان دی که شری ټي 20 فارمیټ له بدله شو لا خده نو بیا شاهین افریدي به ټي 20 کپتان یو او ډي آی کې هم کپتانی کې دی شاهین افریدي له ملو شي او په ټیسټ کې ریډ بال کرکټ کې هم یا رضوان لا یا عمر شان مسعود له کپتانی ملو شي بابر اعظم درې وړو فارمیټ بابر اعظم وای چې کپتانی کوم د درې وړو بکوم او چې نو کوم د درې وړو نو کوم نو خپل فیصله کړی چې زه کپتانی پریدم نو چې د یو فارمیټ پریدي د درې وړو کپتانی به بابر اعظم پریدي جی ځکه هغه په ټیم کې چې کوم موږ ګروپ بندیان جوړ دي او ټول تنقید ښکار چې کم دغه هم بابر اعظم جوړیږي د حواله سره تاسو سره لري په کمنټ کې ما سره خپل رائے ضرور شریک کړئ چې آیا بابر اعظم ته کپتانی په خپل پرې خودل پکار دي کنه او تاسو د بابر اعظم نه پس کم یو کلاړي د پاکستان کرکټ ټیم کپتان لیدل غواړي دا رائے ما سره ضرور په خپل کمنټ کې شریک کړئ د ویډیو کتل ډیر زیات مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام.